ګرانو قدرمنو مسلمانانو ورونو، دا الله جل جلاله احکام پیژندل او باغی باندې ژوند تیرول، دا د انسان خوش قسمتی او سعادت مندی ده. او دا الله جل شانه احکام نه پیژندل یا د پیژندو نه پس دغه موافق ژوند نه تیرول او یا پاغه کې افراط او تفرید غلو کول، کمې زیاته، دا د انسان بدبختی ده. الله جل شانه انسان ته د ژوند تیرولو لپاره احکام نازل کړي، لکه څنګه چې یو وړه اداره بغیر د قواعد او ضوابطونه، قوانینونه، اصولونه نه چلیږي. وړه اداره داسې د الله جل شانه کائنات دې کې ثابتې دي، قوانین دي، او دا غي لپاره الله جل جلاله انبیاء کرام نازل کړي او دا غي قوانین او تشریع توضیح هغه انبیاء کرام کوي. او دا الله جل شانه په قران پاک کې ذکر کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تشریح کړي. درود شریف وایي. پورا دین دا هغه ضابطې دي، جزئیات دي، کلیات دي، د څه تعلق د عقاید سره دی، څه د احکام سره دی. احکامو کې بیا عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق مختلفو حصو سره تعلق دی. په عباداتو کې بیا مز، زکات، روزه، حج، د څلور غټ عبادت دې سره تعلق لري. بیا معاشرت کې وخت یې رول دی، یو بل سره د اولاد د مور او پلار سره وخت یې رول، او د ښځې د خاوند په خپله کې وخت یې رول، د ګاونډي سره وخت یې رول، د خپل خپلوانو یو بل کې د یو بل سره سلوک کول، د دې مختلف احکام دي. بیا په دې کې بنیادی د معاشرت احکام چې د هغې بنیاد هغه د ښځې خاوند نه بروزي، زنانه نارینه، ځکه چې د ټول کور د بچو د اولاد اخلاق، تربیت، د هغې دارومدار هغه د مور او پلار په ښه وخت یا بد وخت تېرولو باندې دی. که د ښځې خاوند په منځ کې مینه محبت وي، حسن معاشرت وي، بیا اولادو باندې د هغې اثر وي. او چې کله د هغې په منځ کې وخت ښه دی تېرېږي، ناچاقي وي، د هغې بد اثر وي په اولاد باندې. په دې کې عموماً مسلمانان رونه ناخبره ژوند تیری، خاص کر سړی دی، هغه خو بهر لاړ شي، څه به وویني، څه به وګوري، څه به زده کړي. د زنانو په باره کې بیا ناخبري وي، ناپوهي وي، د هغې سره زیاتې وشي، د هغې زیاتې نتیجه بیا الټا هغه په معاشره کې څرګنده شي. نو زما د دې ټول خلاصه او عرض کولو مطلب دا دی چې د مور او پلار تربیت چې څنګه د بچو دی، داسې د لوڼو دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مؤمنانو، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال دا د اور نه بچ کړئ. او په اهل کې ړومبی د انسان خپله ښځه، بیا ورپسې د هغه اولاد دا شامل دی. قوا انفسکم واهلیکم نارا.
خپل ځان هم د اور نه بچ کړي او خپل ټبر ښځه بچي هلکان جینکۍ ستا زیر تربیت چې ستا په کور کې څومره افراد وخت تېروي دا هم د اور نه بچ کړي او دا غټ فوز دی کامیابی ده د دنیا عارضی ژوند دا خو به هر څنګه چې تیر شي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جو شخص جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا تو یہی شخص کامیاب ہوا کوم سړی چې هغه د جهنم نه بچ شو دا وخت را روان دی او جنت ته داخله الله جل شانه د ورکړه دغه سړی کامیاب شو او هر یو کس چې څنګه خپل خیر غواړي داسې د خپل اولاد هم خیر غواړي د زنانو په باره کې د ابتدا نه افراط و تفرید کې مونږ مبتلا یو دا دواړه اړخونه ټیک نه دي تاسو ته ما مخکې عرض وکړو د الله جل شانه په احکامو باندې من وان چې څنګه د خدای حکم دی هغه سي عمل کول پکار دی په هغې کې کمې زیاتې نه ابتدا کې چې کله زنانه د لور پیدا شوه نو په هغې باندې تندرې تریول د خفګان اظهار کول ښځې ته خبرې کول او خصوصا چې بیا په لور د پاسه لور پیدا شي بیا په هغې د پاسه بله لور پیدا شي دا د الله جل شانه په قضا او فیصله باندې عدم رضا ده او دا د مؤمن شان نه دی د مؤمن صفت دا دی راضي بقضاء الرب دی د الله جل شانه په فیصله باندې راضي وي د جینۍ پیدا کېدل او د الک پیدا کېدل د دې تعلق د الله جل جلاله ارادې سره دی د الله پاک فیصلې سره دی قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما یهب لمن یشاء اناثا چې چاته د خدای خواښه شي جینکۍ ورکړي ویهب لمن یشاء الذکور او چې د الله جل شانه د مشیت تقاضا وشي نو بیا نارینه اولاد ورکړي او یزوجهم ذکرانا واناثا یا جوړه ورکړي هلکان هم ورکړي جینکۍ هم ورکړي ویجعل من یشاء وقیما او چې د الله مشیت او اراده چاته وشي نو هغه شنډ پیدا کړي د ده نه لور وي نه زوی وي ښځه خاوند نارینه زنانه اولادینی په دې کې د انسان تخلیق چونکې انسان په خپله نه دی کړی نو چې د خپل تخلیق انسان په خپله نه دی کړی نو یو اندام هم د انسان په خپله نه دی جوړ کړی په خپل بدن کې او هر یو انسان نارینه زنانه د هغه دا خواهش وي چې زما بدن دی بالکل حسین جمیل متوازن زما د ټول اعضا اندامونه برابر وي نو دا د الله جل جلاله په مشیت باندې ده بهر حال د جینۍ پیدا کېدو سره د خفګان اظهار کول او د هلک په پیدا کېدو سره د خوشحالۍ اظهار کول دا ټیک ته د هلک لیکن د جینۍ په پیدا کېدو سره د خفګان اظهار کول دا د جاهلیت رسم دی جاهلیت الاولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې چې کله به لور پیدا شوه بیا به تندی تریو او بیا به دومره په قهر و دومره په غصه بو چې بیا به کله کله هغه لور بوتله او هغه به ژوندۍ په ځمکه کې ورومنډه قرآن کریم د هغې باره کې تذکره کړې ده وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ جب اس زندہ درگور ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تمہیں کس گناہ کے پاداش میں زمین میں زندہ دفنا دیا گیا تھا دینا به تپوس کی ستا څه ګناه وه هیڅ ګناه یې نشته نو ړومبی دا غلو ده چې انسان د جینۍ او د بچۍ په پیدا کېدو باندې د خفګان اظهار وکړي
نه بله پیدا شي د الله نه لږ غواړه، لیکن چې پیدا شي په هغې ګان د خفګان اظهار کول، په زړه کې خفګان چې دا ولي کینه بغض. بعضې سړی هغه د الله جل شأنه په کارونو کې د خدای قوانین او د الله ضابطې ځان ته راړی چې دا ټولې زما د ارادې او زما د رای مطابق چلیږي. زمیندار، تاجر، دکاندار، مزدور، هر یو کس د زمیندار فصل وشي چې کله فصل ښه ونه شو بس بیا ګیلې شکوا شکایت طبي تکلیف انسان ته رسي تاوان چې وشي، لیکن د خدای په قوانین کې ګوتې وال چې زما سره ولې داسې وشول، دغسې دا لکه چې د جنۍ ولې پیدا شو هلک ولې پیدا نه شو، داسې یا فصل وشو لیکن هغه ارزان دی په بازار کې، بیا دلته خبرې کول هلته خبرې کول هلته خبرې کول، کله ځان ته غوسه کېدل کله بل ته غوسه کېدل، کله د الله جل شانه په تکوینی نظام باندې اعتراض کول، والعیاذ بالله د انسان د خولې نه ګډې وډې روزي. دا د جاهلیت رسم دی او دا عدم رضا د الله په قضا باندې. مؤمن ته پکار وي دی چې هغه د الله په فیصلو باندې راضي اوسي. دویم شک چې کله پیدا شي په هغې باندې د خوشحالۍ اظهار د حقیقي په شکل کې وکړه. په هلک باندې عقیقه کول په جنۍ باندې نه کول دا مناسب نه ده. عقیقه کول سنت دی، فرض واجب نه ده، لیکن د خوشحالۍ اظهار په وکړه. الله جل شانه تندرست او سالم بني آدم درکو. بیا د هغې نوم ښه کېده لکه څنګه چې د هلک نوم ښه ایښی دی، چې څومره مسنون طریقې د ماشوم د پیدا کېدو سره دي، د هلک دپاره هغه د جنۍ دپاره هم دي. بیا د هغې نه پس د دې بچی د خرچې اوچتولو انتظام هماغسې کول لکه څنګه چې د هلک. ځکه زمونږ حضرات اکابر وایي که سړی خپل اولاد ته په ژوند باندې څه ورکوي نو بیا به هلک او جنۍ د برابر ورکوي، او چې کله دی وفات شي او د شاته مال پرېښو نو د ده مال د میراث هغه به په اولاد کې للذکر مثل حظ الانثیین په اصولو باندې تقسیمیږي چې کوم قرآن پاک کې الله پاک ذکر کړي دي. بیا هلته د هلک دپاره 2 برخې د جنۍ دپاره 1 برخه ده. لیکن په ژوند کې د پلار ته پکار دی چې د خپل اولاد سره برابر سلوک ساتي. نو د هغې ښه نوم کې خو د هغې تربیت کول. بیا تربیت کې قرآن کریم دی آیت نه معلومیږي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خپل اولاد د اور نه بچ کړئ، د جهنم نه، او د جهنم نه اولاد بچ کېږي اله چې هغه بچی او بچی ته هغه لار اوښی چې کومه لار رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تېرولو بیان کړي ده. هغې ته بنیادي عقیدې اوښی، هغې ته عبادات وښی، هغې ته د معاشرت طور طریقې وښی، د مز متعلق د طهارت متعلق زنانه ذات وي که براه راست هغې ته د دین تعلیم نشي ورکولی نو د کور والا په ذریعه د بچی د مور په ذریعه هغې ته ورک، یا د بل یو زنانه په ذریعه سره هغې ته ورک. د هغې هغه شی تربیت. نن سبا عموما رونو زمونږ دا تربیت ضروری ګڼلی دی چې هلک سکول ته او کالج ته یونیورسټۍ ته استی نو جنۍ به هم استی. دا عجیبه خبره ده چې تربیت اخلي نو د هغه چا نه اخلي چې هغه اغیار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایي، قرآن پاک چې څه فرمایي، الله جل شانه چې څه فرمایي په هغې باندې نه. قرآن کریم کې خو الله پاک فرمایي قوا انفسکم و اهلیکم نارا. د اولاد مبارک تاسو قرآن پاک احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ، په هغې کې ټول دغه. البته که ته هغې ته د دنیا څه برخه ورکول غواړې نو هغه ته برابر ورکو، لیکن دا نه چې ته هغې ته داسې نظام تعلیم وښیې چې ته په مستقبل کې څه نوکري کې، څه کاروبار وکړې، پیسې به څنګه ګټې، چې څنګه زوی ته ښې دا لور ته وښیې نه، بلکې د هغې خرچه اخراجات د هغې په بچپن کې چې تر څو پورې دا واده شوې نه ده دا په پلار ده، او که پلار یې نی نو د هغې چې کوم متولی دی ولی دی نږدې دا خرچه یې په هغه باندې ده. او چې کله هغه واده شوه
نو د هغې خرچه او د هغې اخراجات ټول په خاوند باندې دي. دا د الله جل شانه په قانون کې بیا غلو ده، افراط او تفرید ته، چې څنګه بنیادی طور سره ما تاسو ته په ابتدا کې خبره وکړه چې کوم کار د زنانه حواله نو هغه ته زنانه ته په زور حواله کوي چې دا وکړي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الرجال قوامون علی النساء، سړی په ښځو باندې بر دي، نگرانان دي. بما فضل الله بعضکم علی بعض، ځکه چې بعضې ته الله جل شانه په بعضې فضیلت ورکړی دی. نه دی که ته تپوس وکړو چې دا ولې، نو جواب یې دا دی چې دا الله داسې کړي. بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا علیهن، یو دا چې الله جل شانه ورکړي، اوس د خدای نه خو څوک تپوس نشي کولی، ځکه قرآن پاک کې دام ضابطه ده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. د خدای نه دا تپوس څوک نشي کولی چې ما ته د لور ولې راکړه، د خدای نه دا تپوس نشي کولی چې دا زما دا فصل ولې تباه شو، د خدای نه دا تپوس نشي کولی چې ما په تجارت کې دا تاوان ولې وکړو، د خدای نه دا تپوس نشي کولی چې زه جهنم ته ولې واچولم، ځکه چې د خدای قانون او ضابطه الله جل شانه ته بیان کړي ده. او الله جل شانه په هر یو کار کولو کې هغه د عدل والده، د وخت برابر الله جل شانه چا سره ظلم نه کوي.